المقصد الثالث في المجرورات. الحمدلله دو مقصد اغا اصل مرفوعات و منصوبات. اس دا مجرورات نمبر دے الاسماء المجرورة. المجرورات جمع دا مجرور دا او مجرور چونکہ مذکر لا یعقل لے نو مذکر لا یعقل پا الف تی سرا جمع کیگی لکا مرفوعات منصوبات. الاسماء المجرورة اسماء مجرورہ ہی المضاف الیہ فقط. دا بس مضاف الیہ دے. مجرور دا خدای پا خدای کیو دے بس چاگا مضاف الیہ دے. نو علکا چیو دے بیا مجرورات جمع دے ولی راڑا خو المجرور با دے ویلو یو طرف توی المجرورات امانی الفتی دیو لگولا طالب بو یرس بلا مجرورات بینو او ورپسی بیا یک دم وے چی الاسماء المجرورت ہی المضاف الیہ فقط. دا مضاف الیہ دے یواز بس دا یواز دے نبی المجرور با دے ویلو کنا. نو علماء دا دی دو جواب کئی. یو دا چی المجرورات تردن للباب ہوئے تردن للباب چونکہ اگر ملگری پالف تی جمع کری نو دائم وزن دا پار آگئی سرا چکم دنو یوزے خدا تردن للباب دے. یا دا چی مضاف الیہ پا دو قسم دے. یا با مضاف الیہ پا اضافت معنوی سروی او یا با مضاف الیہ پا اضافت لفظی سروی او دارنگی بیا اغا حرف جر چی پکیر یا با اغا اصلی وی یا با زائدی. نو سلور اقسام حکمت کم دا سے جوڑ شو. یادا چی مجرورات پہ اعتبار دا حروف جارو سر دیر دی حروف جارو ولس دی. نو دا ولس والا چی داخلی گی نو امانی ولس مجرورات پتی جوڑی گی. باو تاو کافو لامو واو منزو مسخلا رب حاشا من عدافی انا لا حتی الہ. نو دا ولس مجرورا دا ولس حروف جارو دا پارا دی. نو زکے جمع راڑا یا جمع راڑا تردن للباب ملگری جمع راڑا لیو نو دائم جمع راڑا خرچ دا خرا کمی غوگی بیا پریکا نو ورسر برابر کو پا ودن کی. یا دا چه اضافت پا دو قسم دا یا با لفظی وی اضافت تا صفت معمول تا دا اضافت لفظی دا لکا زارب زیدن اصل کی دے زاربن زیدن. نو زارب زیدن دا صفت تے و زید تا دے او اضافت معنوی دے تا وی چاگا اضافت تا عامل معمول تنی لکا غلام زیدن. غلام زیدن دا اضافت معنوی دے. اضافت معنوی تا اضافت معنوی ذکا وی چا دا پا معنی کے اثر کو پا مضاف کے تعریف و تخصیص پیدا کو پا مضاف کے تعریف اور تخصیص پیدا کرو. را روانی دی خبرے فقط دا اسم فعل لے پا معنی دا اذا کان الامر کذالک فانتہی عن الغیر. قد پا معنی دا انتہی سر دے او دا فی جزائیہ دا یعنی اذا کان الامر کذالک ہر کلچ مجرور یو دے فانتہی عن الغیر بیا دا نورنا من شگوتی پکی مودا فقط دا معنی دا. وہوا مضاف لے چاہتا ہوئی کل اسم دا ہر غیسم دے نصب الیہ شیعون چیدتا دا یوسیز نسبت سے وئی بواسطت حرف الجر فواسطی دا حرف جر سرا. مضاف لے تعریف سے دے کل اسم ہر غیسم دے نصب الیہ چی نسبت پشوئی دیتا بواسطت حرف الجر دا یوسیز فواسطی دا حرف جر سرا. معترض اعتراض کئی زبردر تو خیمہ چی مضاف الیہ بوی و اسم بنیوی لکا یوم ینفع الصادقین صدقهم یا یوم ینفخ فی السور. یوم مضاف تے او ینفخو فعل لے او دارنگی یوم ینفع الصادقین ینفخو فعل لے او توے کل اسم منگا ویا لکا اسم عام دے
چې حقیقتاً وي او که حکماً وي. اسم عام ده چې حقیقتاً وي. نو یوم ینفعو په تاویل د ان سره مصدر ده. یوم ینفع معنا یوم نفع الصادقین، او د یوم ینفخ معنا ده یوم نفخ الصور. دلته ان مقدر ده یوم ینفخو کې اصل کې ده یوم ان ینفخو. نو ان ما بار خپل په تاویل د مصدر کې ګرځي. نو د یوم ینفخ معنا ده یوم نفخ الصور یوم، او د یوم ینفع الصادقین صدقهم معنا ده یوم نفع الصادقین. نو هغه اسم عام ده چې حقیقتنی او که حکمنی. نو یوم ینفعو کی ینفعو اگر کتا تفعیل ښکاری لیکن ده په تاویل د ان سره مصدر ده. او یوم ینفخو کی کو ینفخو تا تفعیل ښکاری لیکن ده په تاویل د ان سره مصدر ده. نو اسم عام ده چې حقیقتا وي او که حکمن وي. نو یوم ینفخ فی الصور او دارنګ یوم ینفع الصادقین دواړه پکې داخل شو. نصب الیه چې دته به نسبت شوی د یو څیز په واسطې د حرف جر سره، په واسطې د حرف جر سره. او حرف جر عام ده چې اصلي وي او که زائدي. حرف جر عام ده که اصلي وي او که زائدي. اصلي وي لکه مررت بزیدن، دا به حرف جر اصلي ده. او که زائدي لکه بحسبک درهمون، بحسبک درهمون اصل کې ده حسبک درهمون، دا به موصف زائد راړه. یا لکه کفا بالله وکیلا اصل کې ده وکفا الله وکیلا. کفا فعل او فعل خپل فاعل ته متعدی کیږي بالذات. نو دا به د تاکید لپاره راغلی دی، به ته به زائد وي. وکفا بالله وکیلا معنا څه ده؟ وکفا الله. نو دا به پکې زائد ده. کدا لري کې نو معنا کې نقصان ناراضي. نو حرف جر عام دی چې اصلي وي لکه مررت بزیدن کې دا به اصلي ده. یا دا چې زائدي لکه بحسبک اصل کې ده حسبک درهمون. وکفا بالله وکیلا اصل کې ده وکفا الله وکیلا. زائد هغې ته وایي چې د هغې په لر کېدو سره معنا کې. او برابره خبره ده لفظا چې دغه حرف جر لفظي وي یعنی ملفوظي. دا لفظا منصوب ده او دا خبر د کان مقدر ده. کان ذالک لفظا چې وي دغه حرف جر لفظي لکه مررت بزیدن. بزیدن کې دی بی باندې مونږه تلفظ وکړلو. نو دا بی دا لفظ ده ځکه چې الکلماتو لفظ او لفظ څه ته وایي؟ ما یتلفظ. نو په دې بی باندې مونږ تلفظ کوو. مررت بی په شونډو باندې راللو. نو دلته کې هغه حرف جر په لفظ کې موجود ده. او تقدیرا او کان تقدیرا لکه غلام زیدن اصل کې ده غلام لزیدن. نو په غلام باندې موږ تلفظ نه کړلو. نو حرف جر عام ده چې لفظي وي یعنی په لفظ کې راغلی وي. او تقدیرا یا تقدیری وي یا چې کوم تقدیری وي. نو غلام زیدن کې غلام تقدیری ده او عملی ګوره په لفظ کې باقی ده. غلام زیدن کې کومه غلام لر کړم ده لیکن زید د پاسه جر ښکاره ده. دا د دې خبرې دلیل دی چې دا اثر دا غلام مقدره ده. دا اثر ده دا غلام مقدره. هغه اثر به یعنی باقی وي. نو مفعول فی وتو. یو طالب وی صمت یوم الجمعه که هم فی مقدر ده. صمت یوم الجمعه څه معنا ده؟ صمت فی یوم الجمعه. نو هغه مضاف الیه شو حالانکه مضاف الیه نه ده. معترض اعتراض کوي تعریف د مضاف الیه دی مانع نشو د دخول لغیرنا. مفعول فی پکې داخل شو ځکه هلته حرف جر مقدر ده. د صمت یوم الجمعه معنا صمت فی یوم الجمعه. منګه وایو طالب چپ شدا خبره مکوه. کم ده کې حرف جر چې تقدیری وي نو اثر به په لفظ کې موجودی. غلام زیدن کې کلام مقدر ده نو لیکن هغه کسره د هغې په ځای قایمه ده.
حرف جر تقدیری معنی دا دا چې هغه نښه به په لفظ کې موجودی عصای پیر بجائے پیر عصای پیر بجائے پیر یو دل پیر نو دا کور نه د پیر امثال خلکو هغه ښکلوله چې یاره پیر صاحب نشته نو د امثال به یې ښکل کړو پخوا به د باړه کې او د اپریدو کې طالبانو امامتي کوله چې اوس کوي او که نه کوي روژه کې امامتي به یې کوله روژې ته به لاړل نو صرف د یو میاشتې امام به وغه نو خیار طالب به چې و نو یو زوړ پټکی به موږی په محراب کې ټک پالو نو هغه زوړ پټکی به هغې کې ژوند کو چې اختر کې به سرسایه مرسایه واغېسته نو را به هغې دارالعلوم حقانیت لیکن پټکی به هغې جومات کې ژوند کړی و نو که بل امام بدلون هغې به یاره زمونږ د امام پټکی پروت دی راځي به هغه یعنې پټکی به یې دې دپاره پرېښي چې ده به کال ته راځم نو هغوی به بیا بل امام نه دیره کولو یاره جي د امام صاحب پټکی پروت دی به راځي نو دارنګې غلام زیدین کې که حرف جر نشته لیکن زیدین باندې دا کسره لیکن صمت یوم الجمعه کې کم دی کې کسره ده نو موږ تقدیر د حرف جر دی ته وایو چې اثر په لفظ کې پرېښی اثر په لفظ کې نو مفعول فی ته ووتو منم چې مفعول فی کې حرف جر مقدر دی لیکن اثر په لفظ کې نشته دی صمت یوم الجمعه په یوم میم باندې خو زور دی زیر نه دی نو دې وجې نه مفعول فی اوتلو زموږ مراد د تقدیر د حرف جر نه داسې تقدیر دی چې اثر په لفظ کې باقی وي نو غلام زیدین کې کلام نشته لیکن اثر عدم نشته او بوی شته عدم نشته او بوی شته حرف جر نشته او اثر هغه شته دا د دې خبرې دلیل دی چې دلته کې هغه فی مقدر دی یا لام مقدر دی تقدیره غلام لزید ويعبر عنه او تعبیر کی دے شد دین پہ اصطلاح کی ہاں ويعبر عن مررت بزيد کی ويعبر عن هذا الترکیب فی الاصطلاح بانه جار ومجرور دیتا جار و مجرور چکم دن ہوئی دیتا جار او مجرور ہوئی او تقدیرا یا بدا حرف جر تقدیری بھی لك غلام زيد تقديره غلام لزيد ويعبر عنه في الاصطلاح بأنه مضاف ومضاف إليه نو چې حرف جر په لفظ کې نو ته بجار مجرور وي او چې حرف جر په لفظ کې نه وي هغه ته به مضاف الیه وي خبره ختمه شوه کله کله به درته سوال راشي مررت بزيد ماذا يقال في اصطلاح النحاة لكلمة بزيد نحاة په اصطلاح کې تسوي طالب بلکی يقال له في الاصطلاح الجار والمجرور الجار دارنګ ماذا يقال لغلام زيد في اصطلاح النحاة المضاف والمضاف الیه دا بسوالی الکه یو ته مضاف وي بل ته مضاف الیه وي مضاف معنا منصوب مضاف معنا منصوب مضاف الیه معنا دته نسبت شوی او د طالبانو مضاف پیژنې طالبان مضاف څه ته څنګه طالبان دي طالبان چې ویل ک پلان کې مضاف دي سمجھ ها مضاف طالبان عاشق ته ویل کا پلان کې خو په بل باندې مضاف ته کنه عاشق ته ویل خو انصاف دارو پلان تاسو اصطلاحي طالبان نه اصطلاحي طالبان چې دا ویل کده په الف لام ده څه مطلب تا نه تاسو کو الکده په الف لام ده څه مطلب الحرامي ته وایي چې کوم سمپو حرامي طالبانو کنزل ده الکه پلان کې په الف لام ده کنزل ده سينه تاسو ته خوشاله شي چې واه خوشاله ګما کنزل ده ګوره طالبانو پلان کې په الف لام یعنی الحرامي ده وعلى كل حال باندې خبره طالبانو استلاګانی په ځان پوي کوي آیو طالب د بډای سره ټوخه کوله
طالبان ورته دا نیا په ځای دي دا ټوکې مه کوه مشرانو خو بعضې طالب ډېر بې وقوفه وي هلکه بوډۍ سره څه لپاره ټوکې کوي ټوکې کول ورته حمارګلې ابۍ څنګه وی زه څه ګناهګار یم حمارګل ابۍ خو به ستا نیا یي چې ستا غوندې ښه زوی دی بیا طالبانو په حمارګل ابۍ باندې طالب مشهور کړي ټینګ شه ورته که نه هغې ښه دې ویلي حمارګل ابۍ بس ډېر لوی لقب وي نو ده ورته حمارګل ابۍ وی زه څه ګناهګار یم حمارګل ابۍ خو به ستا نه یي چې ستا غوندې ښکلی نو څه دی سبقونه وایي او یو جټې مور زوی سبق وي چاته تپوس وکړو چې زوی دې څنګه دی وی زما زوی یادوئ هغه خو دومره قلمدان دی او دومره ششواڼۍ ده او وایي مختپسر یعنې غټ دوات ساتي هغې دا ډېر لوی مولا وي او دومره قلم نه دی قلمدان وي دومره خو یې قلمدان دی او دومره ششواڼۍ ده مشواڼۍ ته ششواڼۍ غریبې ته چل نه وټ او وایي مختصر الوقایه وی نه عجیبه عجیبه خلق وعلى كل حال طالب اصطلاح ده مضاف پلان کې لکه په پلان کې باندې مضاف ته سمانا عاشق ته اصله ته غلام زیدن ته خیال لري غلام زیدن یاده وعلى كل حال نو دی وی ويجب تجريد المضاف او واجب ده تجرید د مضاف د تنوین نه مضاف کې بګوره تنوین نه راولي ځکه تنوین راولي انقطاع د یو کلمې د بلې کلمې نه او اضافت راولي اتصال بین الکلمتین نو په مابین د انقطاع او اتصال کې منافات ده نو تنوین بګوره په مضاف نه راولي تنوین به په مضاف باندې نه راولي واجب ده تجرید د مضاف به مجرد کې ان التنوین د تنوین نه ځکه چې تنوین انقطاع د یو کلمې د بلې کلمې نه راولي او اضافت اتصال بین المضاف والمضاف الیه پیدا کوي او په مابین د اتصال او انقطاع کې منافات ته نو تنوین به تلر کې او ما یقوم مقامه یا هغه شی چې قایم مقام د تنوین دی چې هغه نون د تثنیه او نون د جمع دی نون د تثنیه هم تلر کې او دارنګې نون د جمع هم لر کې نو غلام زیدن بوي غلامون زیدن بنوي غلامون غلامن غلامن بنوي جاءني غلام زیدن رأيت غلام زیدن مررت بغلام زیدن نو تنوین من راولي او دارنګي جاء غلاما زیدن غلاما اصل کې ده غلامانی نون د تصنیف اضافه سره دارنګي جاءني مسلمو مصرن مسلمو نو مسلمون کې غنون دی وګرځولو نو دی وی او ما يقوم مقامه وهو نون التثنیه اغه نون د تثنیه دی والجمع نون د جمع دی لکه جاءني غلام زیدن دا مثال لا غیر چې مضاف له متنوین لر کړه دی او غلاما زیدن دا مثال لا غیر چې نون د تثنیه متلر کړه دی او مسلمو مصرن مثال لا غیر چې نون د جمع مو تلر کړه دی نو مضاف نه به تنوین لرکې ځکه تنوین راولي انقطاع د یو کلمې ته چې وی زیدن خبره ختمه شوه زیدن خبره کلمه منقطع شوه نو تنوین راولي انقطاع د یو کلمې د بلې کلمې نه او اضافت راولي اتصال بین الکلمتین اما بین کلمتین که غلام زیدن دا دواړه کلمې یو شوې جاء غلام زیدن ترکیب وکړه جاء فعل او غلام مضاف زیدن مضاف سره مضاف له یو کلمه شو فاعل شو مضاف له یو کلمه ده د اضافت راولي اتصال بین الکلمتین اما بین د اتصال او انقطاع کې منافات ته او ما يقوم یا هغه شی چې قائم مقام د تنوینی چې هغه نون د تثنیه او نون د جمع ده لکه جاءني غلام زید وغلاما زید ومسلمو مصر وعلم دا خبرم زدکا ان الاضافه على قسمين اضافت په دوه قسمه ده معنویه ولفظیه یو معنوی ده بل لفظی ده ځکه چې مضاف په خالی نوي یا به عاملی په مضاف الیه کې قبل الاضافت یا به عامل نوي مضاف په خالی نوي یا به عاملی په مضاف الیه کې قبل الاضافت چې کله اضافت نو شوه نو دې مضاف په مضاف الیه کې عمل کولو لکه انا ضارب زیدن انا
ज़ारिबुन ज़ैदन ज़वहुन के हम ज़ैद लरा अना मुब्तदा दा और ज़ारिबुन सिग़र इसमें फ़ाइल ला ज़मीर पके मुस्ततर दे ताबीर दा गैना कोले शी पहुआ सरा चराजीर मुब्तदा ता गै फ़ाइल ले ज़ैदन मफ़ूल बिही दे नुदे ज़ारिबुन पर ज़ैदन के अमल करे दे और उसी लदा से वे अना ज़ारिबु ज़ैदिन नुदा ज़ारिबुन दा इज़ाफ़त नमक की अमल करो पर ज़ैदन की नु कचरता मुज़ाफ दा से ऊंची क़ब्ल अल इज़ाफ़त पदा का मुज़ाफ़ लेके अमल करो दीता इज़ाफ़त लफ्ज़ी वही दीता इज़ाफ़त औ कना मुज़ाफ अमल नू करे क़ब्ल अल इज़ाफ़त पर मुज़ाफ़ लेकिन वगैर इज़ाफ़त मानवी दे लका ग़ुलाम ज़ैदिन ग़ुलाम क़ब्ल अल इज़ाफ़त पर ज़ैद के अमल न दे करे आमिल न दे नजी तुम गे इज़ाफ़त मानवी वायु वजह हसर दरता याद शो तो हुआ पदवा किस्म संघर्ष संगा होता का वजह हसर बयान का मादरता बयान का चे ज़का चे मुज़ाफ पर खाली निवी या बदा मुज़ाफ मुज़ाफ लेके आमिल भी क़ब्ल अल इज़ाफ़त कल चे इज़ाफ़त नो शवन दे पके आमिलू लका अना ज़ारिबुन ज़ैदन दी ज़ारिबुन ज़ैदन तनसब और कड़े मफ़ूल बिही दे नु चे इज़ाफ़त के नु ज़ारिबु ज़ैदिन शु नु का मुज़ाफ दासी वी चे क़ब्ल अल इज़ाफ़त अगर पखपल मुज़ाफ लेके अमल करे भी बेहता इज़ाफ़त को अमल खुलाड़ो खत्म शु लेकिन यो ज़माना के अमल करो को नो करे दे तुम गे इज़ाफ़त लफ्ज़ी वायु और कना मुज़ाफ क़ब्ल इज़ाफ़त अमल नो करे पर मुज़ाफ लेके नुदा इज़ाफ़त मानवी दे दे इज़ाफ़त ज़ारिबु ज़ैदिन की सिर्फ लफ्ज़ के मुझे इज़ाफ़त को और दे सिर्फ तख़फ़ीफ़ पैदा को बल सीने दी पैदा करी ज़ारिबु ज़ैदिन तख़फ़ीफ़ पैदा करो ज़का तनवीन मुल्ले कुतिब इज़ाफ़त दा बरकत से पर कलाम के तख़फ़ीफ़ राज है और इज़ाफ़त मानवी दे ब तारीफ और तख़सीस द्वारा रावली तख़फ़ीफ़ पम रावली लेकिन तारीफ और तख़सीस पम रावली कदा मुज़ाफ नकिरी त मुज़ाफ न तख़सीस पके रा गए और कदा मुज़ाफ मारिफी त मुज़ाफ न तारीफ पके रा गए तो चे ग़ुलाम ज़ैदिन दा मारिफा शो ग़ुलाम दे टोल ग़ुलामान ते वत और चे ग़ुलाम रजुलिन तख़सीस पके रा गए दखद ग़ुलाम थे वो तो द सड़ी ग़ुलाम लेकिन सड़ी होता से टोल सड़ी है नकेरा मुख़स्ससा शो और तारीफ पके नजर अगलम के बयान ने पेजनु चेहरा द चा ग़ुलाम ज़ैदिन को उम्दा पता द चेहरा का दे ग़ुलाम अब्दुल क़हार दे रानी से जरा वाला ग़ुलाम दे जुर्म करे ग़ुलाम अब्दुल क़हार मालूम दे बकाबू को और ग़ुलाम और रजुलिन के बक्कम सड़े काबू के ना केरा मुख़स्सस नो इज़ाफ़त मानवी द्री खबर फ़ायदा कई तख़फ़ीफ़ तारीफ और तख़सीस तख़फ़ीफ़ से तो वही चे तनवीन नुन मुंतपरे हो तो और तख़सीस देता वही चे मुज़ाफ की इसमें न केरे था ज्यादा मारिफत हो देते इज़ाफ़त मानवी हुई लकसे माना के भला खबरें पैदा की खबरें माना के दन तारीफ पैदा को तख़सीस पैदा को वालमन अल इज़ाफ़त अला क़िस्मैन मानवियतुन व लफ्ज़ियतुन यो मानवी दे बल लफ्ज़ी दे मादा तवज्जुद हसर बयान का चे मुज़ाफ बया आमिली क़ब्ल अल इज़ाफ़त पर मुज़ाफ लेके या बनीवी का आमिल वो और ब्यादे वर्त इज़ाफ़त को दा इज़ाफ़त लफ्ज़ी दे और कामिल नो दा इज़ाफ़त मानवी दे अम्मल मानवियतो फ़हिया अन यकून अल मुज़ाफ़ गैर सिफ़तिन चे मुज़ाफ सिफ़त नी समाना इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल सिफ़त मुशब्बानी सिफ़त न मुराद इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ूल सिफ़त मुशब्बा दे मुज़ाफ़तुन दासी सिफ़त चे मुज़ाफ़ ख़पल मामूल था वहिया और दा इज़ाफ़त मानवी इम्मा बेमाना लामी या वदा पमाना दलामी लका ग़ुलाम ज़ैदिन असल के ग़ुलामुन लिज़ैदिन और बेमाने मिन लका ख़ातम फ़िज़्ज़तिन गोता दस्बिन ज़रो ख़ातम फ़िज़्ज़तिन समाना दा ख़ातम मिन फ़िज़्ज़तिन ख़ातम मिन फ़िज़्ज़तिन
او یا با پمانا دا فیوی لکا صلاة اللیلی یعنی صلاة فی اللیلی قتیل کربلا قتیل فی کربلا حضرت حسین کربلا کے شہید شوے قتیل کربلا مانا قتیل فی کربلا بس تنن دمرا کافی دے